नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इज़्ज़तमंदो औरीदुनको, दुनिया के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान पैदा कړی دی د خپل عبادت د پاره او د خپل دین د اشاعت د پاره، ځکه د امت ته خیر الامه ویل شوی دی. په دې بنیاد باندې دنیا کې د الله رب العزت د دین د اشاعت او پرچار د پاره مختلف شعبې دي، مختلف مقامات تی داغه د پاره. څوک په څه قسمه شعبه کې د دین زده کړه د دین خورول کوي، څوک په څه قسم شعبه کې د دین هغه خورواله کوي، اشاعت داغه کوي. خوش قسمتی زمونږه دادا چې الله رب العزت مونږه د خپل دین د زده کړې د پاره او د خپل دین د اشاعت د پاره منتخب کړی وو. په دې باندې د الله رب العزت مونږه شکر ادا کو. اوریدونکو ته زما درخواست دادې چې زمونږه په دې کلی کې پنځپیر کې د الله رب العزت د دین د اشاعت د پاره یو عالمی اجتماع هغه کیږي چې هغه د روانه میاش کې 24 25 26 27 اکتوبر باندې زیارت پرز شروع کیږي او تر اتوار تر ورځې پورې اتوار پرز اختتامی دعا کیږي. چونکه دا یو عالمی اجتماعي ټول دنیا غیر چاپیرا علاقونه خلق چې د دې ترازی، څوک د دین د زده کړې په بنیاد باندې، څوک د دین د خودلو په بنیاد باندې. پته نه لګي الله رب العزت زمونږ د پاره کم وخت او کم آن چې د هغه د خیر او د هدایت د هغه کامیابی هغه غړای ګرځولې ده. نو زما عوام او خواص او دوستانو ته درخواست دادې چې په دې عالمی اجتماع کې مونږ تاسو شرکت کو برپور. په دې کې مونږ یې سواخلو، الله رب العزت با زمونږ استاد سن رضا شي او داسې علماء کرام مشایخ دې ته حاضری کوي چې هغه داسې چې چا دا غي نوم ني اوریدلې یا دا غي نه یو داسې خبره واوري چې هغه سره انسان ته لوی فائدہ هغه ورسیږي. نو درخواست زماده ده چې مونږ تاسو ټول په دې کې شرکت کو او د الله رب العزت د دین د زده کړې او د هغې د خورولو عزم کو. الله پاک دې مونږه تاسو ټولو ته په دغه کې د هغه ټیم ورکولو او د بیانونو اوریدلو د دین خبرې زده کولو توفیق را نصیب کړي. آمین. جزاک الله خیرا.